الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. مخیاتونو کې تذکرہ د دې و چې نشه مه کوئ. نشې د شرابو د حرمت خبره لا نه وه راغلي. اوله خبره یو شی و چې فایده پکې لږه ده او نقصان یې زیات دی. اوس وی چې کله د مانځه ټیم نږدې او هغې کې تاسو د نشې نه وتی نه شئ نو دغه وخت کې نشې مه کوئ. دې باندې هم خلکو ته پته ولګېده چې دا خو ښه کار نه دی چې دا موږ د جماعت نه منع کوي، د مانځه نه یو منع کوي. دې وجې نه ډېرو خلکو د شراب پرېښودو د هغې نه قلار شو. بیا آخر کې بل یو حکم نازل شو رستو صورت مائده کې به راځي. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. هلته کې د حرمت خبره راغله چې دا رجس دی، پلید دي، د شیطان کارونه دي، ځان ترې وساتئ. حرمت خبره راغله، حدیثو کې هم دا تذکره راغله. شراب بالکل حرام شو. یو هغه خبره وه جماعت ته به نه نږدې کېږئ، جماعت ته به نه راځئ. دارنګې جماعت ته په هغه حال کې هم نشي راتلی چې کله تا ته د غسل ضرورت وي، تر دې پورې چې غسل وکړئ نو بیا به راځئ. دارنګې کله چې یو سړی په داسې حال کې دی چې هغه په خپل ویلو باندې نه پوهېږي، لکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله ته د شپې راپاسې عبادت کې، نفل عبادت دی، او تا باندې د خوب غلبه راشي نو مونځ پرېږده، آرام وکړه لږ، بیا چې کله برابر شي نو بیا راپاسه او بیا مونځ وکړه. ولې کېدی شي ته چې کله دعا وی نو ته به خیال به دې دای چې زه ځان له دعا کوم او ته به ځان له خیرې کې، ځان ته به خیرې کې. نو داسې وخت کې چې په خبرو باندې نه پوهېږي، سر دې دروند شوی دی، پرکالي د باندې راځي، سترګې بندې شي دي او دې ټالۍ وي، په کار دی چې دې وده شي. ځان باندې زیاتې مه کولې، نفل کار دی، لږ وده شه، بیا موقع میلاو شو بیا راپاسه او بیا وکړه. دارنګې د مرض حالت ته، د سفر حالت ته، په دې حالاتو کې یو سړی او دس مات کړلی او اوبه نشتي، یا کور والو سره میلاو شوی دی او اوبه نشتي، نو بیا دې تیمم وکړي. د اودس دپاره هم تیمم دی دقه یو، او د غسل دپاره هم چې اوبه نشتي نو دقه یو تیمم دی. دا د الله رب العزت زموږ په دې امت باندې خصوصي مهرباني ده. اوبه نه میلاویږي نو دې تیمم کولی شي. یو حدیث کې راځي اگر که 10 کاله پورې اوبه میلاو نشي نو هم تیمم کوئ، تیمم کولی شي. اوس د آیاتونو کې دا خلکو خبرې دي، اهل کتاب دي، داغي خیال دا دی چې تاسو دې گمراه کی، مسلمانان دې ختم شي. هغې خپل لګیا دي پرچارونه کوي مختلفو طریقو باندې،
کله په یو طریقه باندې کله بل طریقه باندې کله په پیسو باندې خلک اخلي مسلمان وي او بل چې ګورې نه هغه بل شي بل شی به جوړ شي ولې خلک خبره کوي پیسې خو په غرونو کې په ګټو کې وی لارې کوي نو انسان دې د باندې چې پیسو ته خو نو دې بول نه وړي سو د باندې د حالات راځي نو دی بغواړي دغه رنګ دغه يهوديان دي دی با ستاسو خیرخوا نه دی ګره ستاسو بدخوا دي دی تحریفونه هم کوي دی ملنډ هم کوي دی استهزاګانې او خنداګانې هم کوي الله وی دی که ایمان را نوړ نو دی ویریږي په دې باندې چې دنیا کې ول عذاب ورکم دنیا کې ایک عذاب ملاو نشي نو آخرت کې به عذاب ورکم دی خپل مشرانو ته وګوري کنه هفته د ورځې په باره کې چې هغه زیاتې شروع کو نه الله یې سم وسره وکړو بیا د شرک خبره بکئی د خپل ځان صفایانی مکوي د خپل ځان پاکیانی م بیانوي ځان غټ مې حسابوي هغه تذکرہ بکئی علم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ایت خبر دا کسانو نا چې ورکړې شي د ورتا صحیح صد کتاب سلغونتګي صبر حول ورکړې شي د کتاب غټ مولا نه دی لګ مولا دی یشترون الضلاله اخلی دی گمراهی لرا گمراهی په پیسو اخلی ښا ويريدون او دی غواړي ان تزل السبيل چې تاسو دې مواړي د نه غلارنا په پیسو باندې تاسو هم د نه غلار نه اړي دا يهوديان دي دا نصرانيان دي دا انګريز دي د خلک په پیسو باندې ښه اخلي ښا روسو یو خبر راځي بیا زمونږ په دې منځ کې اتفاق او اتحاد ختمولو د پاره هم دا پیسې لګی دي یو مسلمانان دي یو احناف دي یو دیوبندیان دي نو په احنافو کې بیا لګیا دي چې دې اوس د خپل دین دی پری دی خپل مذهب دی پری دی دې لاشي به مذهب دي شيخه به مذهب شي پکې په سمانه پیسو باندې نو بیا به لګیای نو خپل چې پیسې ته څومره میلاوي ګرځي امر تیز لګیای ښا کله به د احناف موز نه کیږي دی فاتحه نه وي او دی پلان کې نه کوي او دی دا نه کوي لاس نه چوتي دا قصې به شروع کی ولې ګوړه زیاتوي شربت خوږیږي کنه چې څومره پیسې زیاتیږي هغه طرف نه دلګي چل پیو چتیږي ښا دې به دا قصې به کوي مونږ نه کیږي دا چلې واغه چلې کله فاتحه نه وي کله لاس نه چوتي کته کوي کله په جورا و ما مس خبري وکي کله به یو سکه کله بل سکه دا په سبانه پیسو باندې چې څومره تیز لګیا دی کنه وای بس پوښ په دې باندې چې ته حال ته کینا چلے پی اوچت کړل ښا جرن دی باندې دانې زیات کی نو بیا دې خو دوړولې بیا ندم دخلینه بیا دوړي خي د خيږي خو لاړې تی دانګي بیا والله اعلم باعدائکم الله خو یې استاسو په دشمنانو باندې الله ته معلوم دي استاسو دشمنان دي دا وکفا بالله ولیا کافی دی الله کارساز وکفا بالله نصيرا کافی دی الله مددگار من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه دا کسان نه چې يهوديت اختیار کړل يحرفون الكلم بدلی کلمو لرا عن مواضعه د زینو داغنه ويقولون ويسمعنا وعصينا منګه واورید او منګه نافرمانی وکړه واسما غیر مسمعين واورا غیر مسمعين شی دي ته ناوریدونکې خیره کوي په خله باندې یو سوې نو پزړه کې بل سوې دانګه په زور باندې یو سوې نو په پټه بل سوې خبر اوته کې دی یا منګه واورید وی منو نا
وس ما زما دا خبره واورېده خدای دې کون شي وي خیرې کوي. غیر مسمعین یو مطلب دا غیر مسمعین شي ته کون شي واوره. زموږ دا خلک بعضې هم وایي او په ښکاره باندې کون شي واوره خبره واوره غوږ کېده. واسمع غیر مسمعین بل دا وایي واسمع واوره غیر مسمعین مړ شي. ولې سړی مړ شي نو بیا نه اوري که نه. بعضې مفسرینو لیکلي دلته کې دا واسمع غیر مسمعین واوره مړ شي. وراینا ویلیم بالسنتهم راینا ویلیم بالسنتهم تاوی جب خپل په دې باندې. نو راینا چې وای نو راینا نه وای راعینا وای. عین بلو کو ډیرا کاږي ها نال دغه یا پکې جوړه کی یا جوړه کی مخکې مونږ ویلو راعی یو معنی د شپنکې. نو زوی راینا ته زمونږ شپنکې بل معنی راینا ته بیوقوف من کې. کلا راینا په معنی راینا ته زمونږ راینا ته زمونږ خدای غټ خدای. دا ټولې معنی چې راځي غلطي دي ګڼه. دا په مسلمانانو کې دا خبرې شروع کول غوښته دا خبرې دي شروع کړې. لیم بالسنتهم تاوی جب خپل په دې باندې وطانن فی الدین او تانه لګی په دین باندې په دین کې تانه لګی په دین باندې تانه لګی. ولو انهم قالوا کچره د خلکو داسې ویلې سمعنا موږ واورېدو او ورپسې دا بل عصینا ټکې چې دی نه ویلې واتانا موږ تابعداري وکړه داسې ویلې. سمعنا وعصینا نه ویلې سمعنا واتانا ویلې. واسمع ویلې او غیر مسمعین نه ویلې. راینا نه ویلې وانظرنا ویلې. وانظرنا منگ طرف ته نظر وکا او راینا نه ویلې لکان خیر لهم دا بغور و د دې د پاره واقوم او ډېر سیده کون کی به د دې الفاظ لرا د دې زرون لرا ولکن لعنهم الله بکفرهم لیکن الله لعنت کړل په دې باندې په سبب د کفر د دې فلا یؤمنون الا قلیلا نو ایمان نه راوړي دي مگر ډېر لږ. رستم راضی د لعنت الفاظ راضی. لعنت الله کولای شي ولی الله ته هر څه معلوم دي. انسانان لعنت کولای شي په هغه چا باندې چې د هغې مرګ شوی مړ شوی یقیني طور باندې په کفر دا معلوم وي. لکه فرعون مړلی نو دا یقیني ده چې په کفر مړلی ولی الله ویلي د الله رسول ویلي. دارنګې فرعون دا رستو زمونږ د امت سره چې کوم خلک راغلي په دغه وخت کې څوک چې په کفر باندې مړه دي ابو جهل دی عتبه دی شیبه دی ابو لهب دی نور دی دغسې دا یقیني خبره ده چې هغه په کفر باندې مړه دي. نو د هغې باره کې ویلی شي چې او پلان کې په هغه باندې د الله لعنتي ابو جهل دی که عتبه دی که شیبه دی که بل دی که بل چې کم معلومي په کفر مړلی. ولې حدیث کې راځي کله چې یو سړی لعنت وایي نو دا لعنت بره لاړ شي نو هلته د بره دروازې پسې بندي شي نو بیا ښکته راشي نو ښکته دروازې پسې هم بندي شي نو دا په دنیا کې بیا ګرځي په ځمکه باندې. کم ځای چې دې سړي ویلی چې پلانکي باندې د لعنت نو د هغه خواله لاړ شي که هغه د لعنت مستحق جو هغه شي که هغه د لعنت مستحق نه نو واپس راشي او چا چې ویلی هغه باندې شي. دارنګې خیرې دي نور سینې دي بې ځایه داسې بعضې خبرې کول نه پکار. دې ځای کې د لعنت په دې الفاظو کې زمونږ علماو لیکلي مفسرین هم لیکلي فتاوو کې هم شته نو په تفسیرونو کې هم شتي.
د یزید نوم یې اغستی دی ښه چې هغه باندې څوک لعنت دی نه وي ولې هغه خو دا چاته نه ده معلومه چې په کفر باندې مړلی نور زموږ سره څه کار نشته خپل کار به کوي خلک خبره کوي خپل د هغه خپل قبر دی زموږ خپل قبر دی ښه ولې هغه باندې دغه کوو لعنت الفاظ چې دی هغه د دې سړي دپاره چې هغه په کفر باندې یقیني مړي هغه لپاره ویلی شي نور تفسیرونه چا سره نه دلته کې په دې زبانې معرف القرآن لیکلی مفتی شفیع رحمه الله لیکن لعنهم الله بکفرهم نو یو سړي دا نه شي پلان کې باندې دی لعنتي پلان کې باندې دی لعنتي پتا دی لعنتي داسې مه وایه داسې چې وی خبره ورانیږي غلطیږي د دې مستحق که هغه یي نو ټیک د شي به لیکن که هغه مستحق نه وي د الله په نظ باندې دا تا پسې راګرځي ښه دارنګه یو سړی په بل باندې د کفر فتوا لګوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یو په دې کې کافر دی په یو ویونکي کې اورېدو په چاته چې ویلی کېږي په هغه باندې دې دواړو کې یو دا کفر ګرځي نو که یو سړی هغه د ته کافر دی نو هغه کافر یې جو ټیک د خبره خلاصه شوه هغه شو که نه که هغه کافر نه دی نو دغه د کفر دا فتوا واپس تا پسې راګرځي ته خرابېږې ته د ایمان وځې نو بعضې خبرو کې احتیاط پکار دی لیکن لعنهم الله بکفرهم لیکن الله لعنت کړی په دې باندې په سبب د کفر د دي فلا یؤمنون الا قلیلا نو ایمان نه راوړي دي مګر ډېر لږ ایمان نه راوړي لږ خلک ایمان نه راوړي ډېر لږو څیزونو باندې ایمان راوړي ها یو جرم دی جرم والا باندې ویلی شي په پلانکو دی لعنتي په دروغجنو دی لعنتي په ظالمانو دی لعنتي ویلی شي خو یو سړی خاصکی بنا چې پلانکي باندې لعنتي سو پورې چې د هغه باره کې یقیني طور باندې پته نه لګېدلي یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین اوتوا الکتاب اے کسانو چې کتاب درکړی شوی دی آمنو ایمان راوړئ بما نزلنا په هغه څه باندې چې موږ نازل کړلی مصدقا لما معکم تصدیق کوونکی د هغه څه چې ستاسو سره دی من قبل ان نطمس وجوها مخکې د دې نه چې موږ به وران کړو مخونه فنرد علی ادبارها نو واپس به کو دی لره شوبه کو به دی لره داسې لکه د دې شاګانې د دې سټونه او نه لعنهم یا لعنت کو په دې باندې کما لعن اصحاب السبت لکه څنګه چې لعنت کړلی موږ هفتې والو باندې وکان امر الله مفعولا او کار د الله دی کړی شوی من قبل ان نطمس وجوها ایمان دی راوړي کنی نه د دې شکلونه به موږ وران کو دا مخ به وله داسې کو لکه شا مخ به وله داسې کو لکه سټ دا یو هغې ته یو زورنه وه یو تهدید و داسې وکړئ کنی داسې به وکړو نو دا ضروري نه ده چې وشي دویمه دا ده بعضې مفسرینو لیکلي که دې ایمان را نه وړو پکې بلکل هېچا پکې ایمان را نه وړو نو داسې به وکړو نو بعضې خلکو ایمان راوړ که نه نا خبره خلاصه شوه درېیمه خبره بعضې وایي چې دا به قیامت کې کېږي هغه رستو سورت یاسین کې راځي چې د دې بدن به موږ داسې تخته کړو چې دې به بیا نه مخکې تلی شي نه وروستو تلی شي او بله چا دا ویلي چې دا به د قیامت نه مخکې دغه کافرو سره داسې چل به کېږي بیا بله معنی دا ده ان نطمس وجوها فنرد علی ادبارها دې کې چې کوم مخورس خلک دی نو هغه موږ ذلیلان کو نو که هغه هر یو چې دی چې ایمان نه راوړي چې ذلیله دی که نه څه عزت دی زموږ په نسب باندې د هغې څه عزت نشتی د مسلمان په نسب باندې د دغې سړي چې دی ایمان نه راوړي دی انګریز دی د یهودي دی هېڅ عزت یې نشتی ښه ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو یهودیت نه منظورېږي الله په نسب باندې منظور نه دی نصرانیت نه دی منظور دا ټول منسوخ شوي دي اوس یو سړی په هغې باندې روان دی د هغه به څه عزتي
نه د الله په نسبت باندې څه عزت شته، نه د مسلمانانو په نسبت باندې څه عزت شته، نه به په قیامت کې څه عزت کولی کېږي. او نه لعنهم کما لعنا اصحاب السبت، یا به لعنت وکړو مونږ په دې باندې لکه څنګه چې لعنت کړی وو مونږ هفتې والو باندې، هفتې پر باندې چې مهینې ول نالته کې الله وی مونږ ته ووې کونو قردة خاسئین، شي شادوګان ذلیله، شادوګان شي. نالته کې شادوګان دې جوړ کړه یو څو ورځې وو او بیا مړه شو، ختم شو. وکان امر الله مفعولا، الله چې څه کوي نو کار د الله دې کړی شوی، د الله اراده هغې ته وجود وایي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، یقینا الله بخنه نه کوي، الله چرې نه بخي، لا یغفر ان یشرک به، الله نه بخي چې شرک وشي د هغه سره، ویغفر ما دون ذلک، او بخي علاوه د دغې نه، یا بخي د دغې نه ښکته، د شرک نه ښکته ګناه الله معاف کوي. لمن یشاء، چا د پاره چې غواړي، او من یشرک بالله، چا چې څوک چې شرک کوي د الله سره، فقد افترا اسما عظیما، یقینا جوړې کو، یقینا افترا اسما عظیما، جوړې کو ګناه لوی، لوی ګناه جوړ کړل، شرک کوي. شرک الله چرې نه معاف کوي. بعضې د شرک اقسام لیکلي، شرک کی مختلف اقسام دي. دا الله صفتونه بل ورکول، دا ویل چې یو پیر دی، یو بزرګ دی، هغه د لرې نه او د نږدې نه زموږ حالاتو باندې خبر دی، بې خبرول نه خبر دی، هغه زموږ اینی زموږ حالاتو ته معلوم دي، پټ پناه هغه ته معلوم دي، شګې د هغه پشمار کې دي، وي شګې پشمار کې دي، نور وغیره وغیره ډېر خبرې کوي. دې ځای ته موږ आवाज کوو نو زموږ आवाज اوري. بعضې خلک پکې لا نور څه وایي، موبایل باندې سړی आवाज کوي نو هلته کې هغه اوري، او دلته کې دی आवाज کوي نو ولي او بزرګ دی نه به نه اوري، او پیغمبر نه اورېده نو که دی پیغمبر نه غټي، پیغمبر نو خبر، ډېرو خبرونه نو خبر، پرون خبره شوې وه. عایشه رضی الله تعالی عنها وه، د هغې هار ورک شوی، خلک ایثار شو، د هغې هار کته کېده، خلک هار ګوري، هلته کې مانځه ټیم راغی، اوبه هم نشتي، خلک ابوبکر صدیق رضی الله عنه ستا لور دا کسب جوړ کړلی، خلک ایثار کړلی، هغه راغی خپله لورې په ګسکو باندې وواله، داسې هار جوړ کړلی. هغه الله رب العزت حکم نازل کړو تیمم، خلکو تیمم وکړو، منځونه یې وکړو، کله چې پاسې ځو هلته کې هغه کم اوښ چې و، هغه اوښي چې پاسه و د اوښ د لاندې پروت و، دومره خلکو ته تکلیف میلاو شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثار دی، نو پیغمبر ته پته وی هغه استه خو دا هغه د اوښ اخوا کوي که نه، دا اوښ پاسه و یا ول نو پته به یې ولګي هار په دغه کې پروت وي، څومره لرې دی دا اوښ خپل اوښ دی او د اوښ په خوا کې ناستې دي، لیکن پته نه لګي هار کم ځای کې دی، دې پوهېږي وایي پته لګي وایي شګې پشمار کې دارنګې د اورېدو دې نه اورېدو، ژوندی دی او که مړی دی اوري، لرې نه اوري، نږدې نه اوري. دارنګې علم دی، تصرف دی، تصرف کولی شي. وایي څه کوي؟ خپلو دوستانو سره امداد کوي، او دشمنان چې هغه تباه کوي، چې دا عقیده نو دا خو عقیده د شرک ده که نه. نو ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، یقینا الله نه بخي چې شرک وشي د الله سره، الله شرک چرته نه معاف کوي، ویغفر ما دون ذلک، او معاف کوي د دې نه علاوه، د دې نه ښکته، لمن یشاء، چا دپاره چې وغواړي، ومن یشرک بالله، څوک چې شرک کوي د الله سره، فقد افترا اسما عظیما، یقینا جوړې کو ګناه لوی، دروغ یې جوړ کړو په الله باندې. الم تر الی الذین یزکون انفسهم، آیا نه ګورې ته کسان ته چې پاکي بیانې د خپل ځان نو، خپل ځان پاکوي، د خپل ځان صفتونه کوي، د خپل ځان حمدونه کوي. بل الله یزکی من یشاء، بلکې الله پاکي چاله چې غواړي، ولا یظلمون فتیلا، او
ظلم بنه کیږي په دې باندې کمې بنه کیږي د دینه په مقدار د تار د کجوري داړو کی ډیر معمولی اس کمې به د چا باندې نه کیږي چا باندې به ظلم نه کولای کی کجوري دانه چې وګوره په دې کې درې سيزونه دي یو فتیل یو ورپسې لګرست راځي نقیر دی ایو بیا سورۃ فاطر کې راځي قطمیر درې ټکی دي نو فتیل ویل کیږي هغه تار تا چې کجوري بمبت چې په بمبت کې چون دی په چون کې یو تار پوتی نه رہے آیت فتیل وای او نقیر د دې بمبت د دې چون بالکل شاته نره غونته کې داغي آیت نقیر وای سوره غونته کې معمولی لګوري دنه ورننه وتلی او یو قطمیر دی نو قطمیر هغه نره پوستکه د کجوري اصل کجوري د میوه او د بمبتی په منځ کې نره سپین پټي نره بالکل نره پوستکه هغه ته قطمیر وای انظر کیف یفترون علی الله الکذب وګوره څنګه جوړي دا خلق په الله باندې دروغ وکفا به اسم مبینا او کافی دا گناهکارا ټیم ډیر تیر شو دا ترجمه به ان شاء الله سبا سره وکړو الله رب العزت موږ له قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي